الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارکه میاشتې په دغه مبارکه ورځ او بابرکته ساعت کې زموږ استاسو دغه بابرکته فریضې ادایګۍ د حاضري د لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو دغه مبارک شپو کل فیضات او برکات او تجلیات زموږ په ژوند کې همیشه د پاره شامل حال وساتي. وخت اختصار د وجه نه بلا تمهید د سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک په فرمان علی شان باندې د خپلو خبرو آغاز کول غواړم. سرور دو عالم صلی الله علیه وعلی آله وسلم چې کله رمضان کریم میاشت برانزدې شوه نو حضور مبارک با صحابه کرامو ته د ترغیب د پاره یو خطاب و تقریر فرمایلو. حضور مبارک به ورته فرمایي چې آتاکم شهر مبارکن. حضور ورته فرمایي چې تاسو باندې مبارکه میاشت راغله، مبارکه میاشت. بیا به حضور مبارک ورته فرمایي فرض الله علیکم صیامه. الله تبارک وتعالی په تاسو باندې دغه مبارکه میاشتې روژې فرض کړي دي. او بیا به حضور مبارک ورته فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دغه میاشت کې د جنتونو دروازې کولاو کړې شوي دي، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې د جهنم دروازې بندې کړې شوي دي. او بیا به حضور مبارک فرمایل اصحابه کرامو ته چې وتغل فيه مرضة الشیاطین. بیا به حضور مبارک فرمایل چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې شیطانان تړلې شوي دي. حاضرینو په دغه حدیث مبارک کې چې کوم د نسائی حدیث مبارک ما وړاندې کو او تر دې ځای پورې ما وړاندې کو حضور مبارک 4 قسمه د دغه میاشتې کمالات ښیي او هر یو کمال به یو ځان له تقریر دی.
خو لنډو الفاظو کې حضور مبارک فرمایي دا میاشت مبارکه میاشت ده، دا میاشت مبارکه میاشت ده. یاد ساتئ په دې کې یو لفظ تاسو ذهن ته اچول غواړم. یو روژه ده، روژه چې د موږ ستاسو یې نسو، او یو دغه میاشت ده. دا دواړه جدا جدا څیزونه دي. روژه نیول ځان له څیز دی او نفس دا میاشت یو ځان له څیز دی. روژه خو اسم برکتی ده، لکه څنګه دویم نمبر صفت کې حضور فرمایي چې تاسو باندې الله پاک دا روژه فرض کړې ده. نو په دغه میاشت کې یو روژه نیول دي، د روژې نه هټ کر دا شپې او ورځې برکتی دي. د روژې نیولو نه هټ کر دا صبح او شام 40 غنټې د هر ورځې والا حضور فرمایي دا میاشت نفس میاشت برکتی ده. یعنی چې دا کم ساګانې کم منټونو کې اخلي، کم ساګانې کم غنټو کې اخلي، کم ته اوده کېږي. ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایي د روژهدار په دې میاشت کې اوده کېدل دا د عبادت قدر اجر او ثواب لري. او په دغه میاشت کې دا ساګانې هغه څه چې ما او تا ساه اخلو دا خدای پاک په خپل یاد او په ذکر باندې قبلوي. نو دا میاشت په خپل باندې افضل ده. نفس دغه 24 غنټه شب و روز دا په خپل باندې حضور مبارک فرمایي چې دا برکتی میاشت ده. یعنی یو کس ته هغه روژې نسی او شرطه داسې ګڼ شمېر عبادات یې ونه کړل، صرف فرضي روژه ادا کوي، الله کریم او دې ساګانې اخلي، دی کله اوده کېږي کله راپاسېږي. یاد ساتئ د دغې میاشتې دا خپلې ورځې او شپې برکتي دي، او داسې برکتي چې په ورځ کې اوده شي یا د شپې اوده شي، گویا دا د هغې انسان د عبادت برابر دی لکه په نورو میاشتو کې یو انسان عبادت کوي. او په دغه میاشت کې انسان ساګانې اخلي، ساه اخلي. ورځې به څومره ساګانې اخلو؟ ورځې به 1000 ساګانې به اخلو. په نورو میاشتو کې 1000 د خدای پاک ذکر وکړه، او په دغه میاشت کې تشې ساګانې واخلم د هغې ذکر اجر او ثواب درته صرف په ساګانو باندې ملاویږي. وجه څه ده؟ حضور مبارک فرمایي چې شهر مبارک، دا میاشت شب روز په خپله باندې برکتي دي. او دویم نمبر حضور فرمایي چې خدای پاک دغه روژې فرض کړي دي. یا ساده دا روژې څه داسې روژې نه دي چې په دې کې انسان د پاره اختیار دی. لکه څنګه ما تېر جمعه باندې عرض وکړو چې 1000 نارینه او زنانه شته چې هغوی دا یو تصور جوړ دی او یا په دغه تصور باندې بېځایه عمل دی چې هغوی په دغه مبارکه میاشت کې د روژو نیولو نه محرومه دي. او مخکې به مونږ دا ویل چې پنجابیان وایي چې رمضان جاڼې او پټان جاڼې. مخکې به دا یو متل روانو، اوس خبره دې طرف ته روانه چې بیا به مونږ وایو چې رمضان جاڼې او مولیان جاڼې. لکه خبره دې طرف ته ځکه روانه ده چې زه د نن شپې خبره درته کوم چې شارنګ راغلو وایي چې ما زامن دي او یوم روژه نه نیسي څه کفاره یې ورکو، او څنګه دی صحیح سلامت جگ جوړ روغ او په خپل بدن باندې برابر، خو بیا مې چې روژه نه نیسي څه کفاره یې ورکو. کفاره خو هغه وي چې یو انسان د یو مجبورۍ د وجې نه یو عبادت ترلاسه کولی نه شي او ترسره کولی نه شي، خو کفاره او جبیره خو د هغه راځي. اوس یو کس دی او لاس شته دی خوږې شو خو پټی به د تاو کې، چې د چا لاس نشته د کوم ځای نه پټی تاوی؟ نو دی خو دا مثال دی چې یاره لاس مې نشته و یو کس واده نه و کړی او صاحب له ولاړو چې دوه راته کو چې بچي مو وشي، او چې واده ده کړی چې واده خو مې نه دی کړی. نو دی داسې مثال دی چې کفاره یې څه ورکړو؟ صحیح سلامت جگ جوړ انسان وایي چې زه روژې نه نیسم او زه څه کفاره ورکم؟ کفاره خو هغه څیز وي چې کوم څیز وجود لري او هغه تا وجود مارز وجود ته رانوستو. نو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې دا مبارکه میاشت کې خدای پاک در باندې روژې فرض کړي دي.
دا څه داسې نه چې تاله اختیار درکړی او یا ته ووایې اجازه کماونې وي ټیک ده کنې 320 روپۍ سرسایه ده او د یوې روژې کفاره او فدیه ده نو بس لحاظه یو فدیه 320 روپۍ دی یو تقریبا د 9,900 روپۍ تقریبا جوړیږي 9,600 روپۍ بوله ورکو نه حضور مبارک فرمایي چې فرض الله علیکم صیامه الله تبارک وتعالی فرض کړي دي په تاسو باندې د رمضان المبارک روژې فرض کړي دي زه به خپلې خبرې طرف ته راځم حضور مبارک فرمایي چې په دې میاشت کې د جنت دروازې کلاو دي او بل حضور مبارک فرمایي چې په دغې میاشت کې د جهنم دروازې بند دي دا حضور مبارک بل صفت بیان کړو او څلورم نمبر صفت حضور مبارک ارشاد فرمایي چې په دغې میاشت کې شیطانان تړلی شوي دي په دې ځای کې یو دوه مسلې تاسو ته رسکول غواړم او بنیادي ځکه چې سوشل میډیا نن سبا هر څوک استعمالوي او ډېر بېځایه اشکالات د انسان په ذهن کې راولي ټول نه اولنی اشکال دا دی لکه چې کوم زمونږ سوشل میډیا استعمال حد درجه زیات شوی دی دارنګې د اسلام د خلاف او د دین اسلام د پاکو احکاماتو خلاف سوشل میډیا باندې چې کوم مخالفین و مستشرکین خلق دی اسلام دوی باقاعده ټیمونه کینولی دي چې داسې پوسټونه جوړوي چې مسلمانانو ته ورسیږي او د مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف جوړ شي په عقایدو نظریاتو کې اختلاف جوړ شي لکه تیر ورځ یو پوسټ درته وایم یو ځای کې لیکلي وو د پوسټ نه بره دا لیکلي وو چې اسلام وایي او مولا دا وایي چې صدقه ورکوه عمر زیاتیږي او دا حدیث مبارک دی د چا حدیث دی د حضور مبارک حدیث دی بیا د پوسټ کې چې کم څیز لیکلی و هغه دا لیکلی و چې مرګ مولا او قرآن و دین وایي چې مرګ په خپل وخت باندې راځي نو بره حدیث شریف لیکلی و چې صدقه ورکوه عمر زیاتیږي او په پوسټ کې دا آیات کوټ کړی و چې مرګ چې دا په خپل وخت باندې راځي دا یو اشکال ذهن کې پیدا کړو خلکو لا چې حدیث یو وایي چې عمر زیاتیږي او قرآن کریم آیات وایي چې یو سیکنډ مخکې نه راځي او نه یو سیکنډ وروستو کې راځي په خپل وخت باندې به راځي نو قرآن او حدیث کې ظاهره باندې یو تضاد راغی یو طرف ته وایي زیاتیږي او بل طرف ته وایي چې سیکنډ هم نه زیاتیږي نو قرآن به منې که حدیث به منې که دواړه به منې سوشل میډیا باندې څه داسې پوسټونه خورېږي او د اسلام مخالفین چې کوم دي مستشرکین چې کوم دي هغه مسلمانانو عقاید او نظریاتو کې چونکې لا علمي ده مونږ سره علم نشته اوس دی د دې کمنټس ما سو کمنټس وکتل خو چا څه لیکلي وو چا څه لیکلي وو او چا څه لیکلي وو په خپل سوچ مطابق خو چې کوم قرآني او علمي او دینی نقطه نظر باندې قرآن هم درست دی او حدیث هم درست دی د دغې علم ته د چا رسایي نه وه لازمه خبره شکوک و شبهات پیدا کیږي دا جواب درته نه کوم تاسو پسې خپله وګرځېږئ چې څومره حده پورې ستاسو علمي معیار څو حده پورې رسېدی شي خو داسې قسمه پوسټونه راځي او بیا په دې کې زموږ ستاسو اسلامي نقطه نظر باندې شکوک و شبهات پیدا کیږي د هغې شبهاتو نه یو شبهه دا ده چې الفاظ دا دي چې که چرې په رمضان کریم کې یا جمعې په شپه باندې یو کس مړ شي کافر هم مړ شو نو بیا هم د جنت دروازې کلاو دي او جهنم والا بند دي نو کافر هم بیا جنت ته ځي یا یو ډېر زیات ګناهګار انسان دی حد درجه ګناهګار دی او ما ستا په سوچ کې په جهنمیانو کې اول نمبر انسان دی داسې ګناهونه یې کړي دي او بیا د رمضان کې مړ شو یا جمعې په ورځ جمعې په شپه باندې مړ شو نو دغه حدیث په خلاف باندې د ما او ستا الفاظ سوي چې الله پاک بې مانه ونه بخي الله پاک یې زه بخم او بندې چې ما نه به ته نه بخې او بیا چې کله د حدیث شریف ذهن لراشي چې حضور فرمایي جنت دروازې کلاو دي جهنم دروازې رب ذوالجلال بندې کړي دي
نو مونږ تصور دا پیدا شي دومره ګناهګار انسان چې په روژه کې مړ کېږي نو دا به څنګه بخلی کېږي دا یې کړي دي او دا یې کړي دي او دا یې کړي دي او تیرو کلونو باندې ډېر وخت شو ډېره زمانه وشو غالبا د 96 یا د 95 داسې خبره وي ما ته ایگزیکټ کال نه دی معلوم چې کومه نورجهان چې کومه ګانا او بجانا د هغې روزمره زندګۍ شغل و هغه په رمضان کې مړه شوې وه نو خلکو قسمه قسم خبرې شروع کړې وې چې دا خو سنګره وه او دا خو داسې وه او دا خو داسې وه او رمضان کې مړه شو الله پاک بېدمانه ونه بخي څنګه به بخي یاد ساتئ د حضور مبارک فرامین چې دي دا موږ دپاره مشغل راه دي چې حضور فرمایي چې دروازې د جنت کلاو دي او دروازې د جهنم بند دي په دې باندې موږ له ایمان پکار دی او مزو ته د کم ځای نه راغلي یو چې ما او ستا د خلکو ګناهونه وتلو چې د ده والا جهنمي دي او د ده والا جنتي دي څه داسې ډېر کرته کېږي چې حضور مبارک د بخاري حدیث دی حضور مبارک څه فرمایي مشهور حدیث مبارک دی چې بني اسرائیلو کې یو ډېره زیاته ګناهګاره ښځه تېره شوې وه خو تږي سپیله په د کوهي نه په خپل پیزارو پاڼه کې اوبه راوخېجولې سپیله یې اوبه ورکړې حضور فرمایي چې د سپیله په اوبو ورکولو باندې رب ذوالجلال ټول ګناهونه ورته معاف کړل د انسان د بخښنې معیار او د رب ذوالجلال د بخښنې معیار برابر نه دي څنګه نه دي برابر لکه ته بنده یې د ستا د بندګۍ مطابق معیار دی او څنګه رب دی څنګه خالق دی څنګه مالک دی د رب ذوالجلال غفور دی کریم دی غفار دی ستار دی رب ذوالجلال کریم ذات دی د هغې د بخښنې معیار یو ځان له معیار دی نو که چېرې په دې میاشت کې څوک مړ شي او هغه په حقیقت کې جنتي انسان دی او څومره ګناهګار دی څومره خطاکار دی څومره بیکاره انسان بیکاره زندگی تېره کړې ده خو یاد ساتئ دا زما او د ستا په سوچ باندې کیدی شي چې رب ذوالجلال چېرته یو وړه غوندې ښېګړه یې کړې وي خدای پاک د نظر رحمت باندې ورته کتلی وي او که چېرې دغې ژوند کې ورته د بخښنې اراده نه وه رمضان کریم کې بخښنه چې ده دا هم د مرګ چې دا هم د بخښنې نظر کرم دی من جانب الله غرض مه دا چې حضور مبارک فرمایي د دغې میاشتې برکت دا وایي چې جنت دروازې کلاو دي جهنم دروازې بند دي پاتې شو که کافر مړ شو د هغې باره کې قرآن واضح فرمایلی دي چې دغه برکات دغه ثوابونه د قرآني اصولو نه معلومه ده چې دغه برکات او بخښنې دپاره ایمان شرط دی ایمان ولا شرط دی کافر سره ایمان نشته نو دا برکات ختم اسی یو صرف د پوهې دپاره رسکول غواړم چا سره یو کارډ دی د بینک کارډ دی یا د یو ادارې داخلېدو کارډ دی وغیره وغیره او هغه انټري بغیر د کارډ نه کېږي چا سره کارډ نشته دی نو هغه دپاره انټري ممکن نه ده چې څو پورې ورسره کارډ نشته دی څو پورې د ایمان کارډ د چا سره نه وي هغې پورې دا برکات او دا فیوزات او دا کمالات هغه انسان ته حاصلېدی نه شي شرط د تمام کمالاتو حاصلېدو دپاره ایمان شرط دی نو کافر خو د دې نه بهر دی خو زموږ ستاسو چې څومره مړي په دغې میاشت کې وشي څومره کسان په دغې بابرکته میاشت کې وفات شي دا د بخښنې علامت دی که هر څومره هم ګناهګار دی ته یې په ګناهونه په خپله تله باندې مه تله د ستا تله ډېره زیاته وړه تله ده ګناهونو باندې زر ډکېږي خدای پاک چې کومه د رحمت تله ده دا دومره لویه تله ده چې د کل کائنات ګناهونه پکې واچولی شي مو خدای پاک یو ځل نظر د رحمت فرمایي د انسان ګناهونه به نیست و د نابود په مرتبه کې ورسیږي غرض مدای چې حضور مبارک بل صفت ارشاد فرمایي چې په دې میاشت کې شیطانان تړلی شوي دي په دې باندې بیا سوشل میډیا باندې مختلف قسمه پوسټونه خورېږي او د داسې احادیث مبارکه او مذاق اړویږي د لا علمۍ د وجې نه او کم علمۍ د وجې نه او موږ مسلمانان په داسې پوسټونو کې د لطیفې په صورت کې د خندا په صورت کې موږ ستاسو راګیر یو موږ دا وایو چې که چېرې شیطانان تړلی شوي دي نو بیا دا ګناهونه د کم ځای نه راغلل د مونږ چې شیطانان نه وتړلی شول دا ګناه بیا ولې کوو
دا ظلم او زیاتی او دا فراډ او دویم نمبر سیز خرڅول او دا قسمه قسم ګناهونه تر دې پورې ما عرضو کو خلق روجي نه نسی نو دا خو انسان په خپله نه بلکې د سره شیطان ملګری دی نو شیطان تړلی شوی دی نو بیا ګناهونه انسان ولې کوي علما د ډېر وضاحت لیکي خو لیکن د هغې نه آسان دوه خبرې ستاسو ذهن ته اچول غواړم او داسې قسمه پوسټونو نه پرهیز پکار دی ایمان ورسره تباه کیږي د الله پاک او رسول پاک په کلماتو باندې د ستا داسې کمنټس یا د مضحکه مزاحیه لطیفې په صورت کې داسې سیزونه او خبرې کول چې دا د ایمان د زوال علامت دی حضور مبارک فرمایي شیطانان تړلی شوي دي یو مقصد یې دا دی علما لیکي چې دلته راغلي مرض الشیاطین سرکشه شیطانان تړلی شوي دي سرکشه یعنی ډېر زیات چې کومه موږ ورته ساده الفاظ کې غټ شیطانان تړلی شوي دي او واړه کوچي موچي د موږ امتحان دپاره ګرځي را ګرځي چې کوم واړه واړه شیطانان دي زما او ستا امتحان او د دوکې او غلطېدو دپاره ګرځي را ګرځي حضور فرمایي غټ شیطانان تړلی شوي دي سرکشه شیطانان تړلی شوي دي نو دا ګناه چې مونږ کوو دا د وړو شیطانانو د ورغلاوېدو د وجې نه د خپې خویېدو د وجې نه مونږ په ګناهونو کې مبتلا شو او بل بعضې علماو محدثینو یو بله خبره لیکلې ده هغه دا چې شیطانان تړلی شوي دي د حضور مبارک فرامین دي په پټو سترګو به منو څنګه به منو په پټو سترګو باندې او کچره د الله دین ته سترګې راوغړی او سوالات او اعتراضات شروع شي نو بیا د ایمان د زوال خطره ده مونږ وایو ټول شیطانان تړلی شوي دي خو دا ګناهونه ولې کوو چې دې وجه علما لیکي چې دا ده چې انسان په نفس کې انسان په بدن کې نفس دی او دا نفس د شیطان سره 11 میاشتې ملګرتیا کړې ده 11 میاشتې د شیطان ملګری پاتې شوی د انسان نفس نو دا ملګری که یو میاشت هم تړلی شي دا نفس 11 میاشتو کې دومره بګړاو کړی دی چې هغې باوجود هم شیطان تړلی شوی دی بیا هم ګناهونه کوي 11 میاشتې په ګناهونو باندې عادت کړی دی که دا دوست نه تړلی شوی هم دی بیا هم دا ګناهونو کې مبتلا دی ځکه چې دغه میاشت په دغه میاشت کې په یو میاشت کې د انسان دغه نفس چې 11 میاشتې بګړاو شوی دی دا به په آرام آرام باندې بیا ځای له راځي نو دې د وجې نه حضور مبارک په فرامینو باندې د خپل وخت نه دی پاس کول پکار بلکې د حضور مبارک په فرامینو احادیثو مبارکو باندې ځان پویول پکار دی تاسو په رب باندې یقین وکئ چې کله ناکله د روایاتو یا د احادیثو مبارکو نه د بعضې کسانو چې کم کمنټس پړاو کړی شي بعضې کسانو چې کم مضحکه انګیز د لطیفې او د لطف په صورت کې د خندا دپاره چې بعضې کم کمنټسونه یا بعضې کم پوسټونه انسان وګوري د انسان فتوه دا ذهن لراشي چې دغه انسان ایمان خطا شوی دی او زه کله ناکله چې څوک پیژنم هر چا دپاره چې څوک پیژنم هغه ته بیا زه یا په پرسنل کې او یا په عمومي ځای باندې یو کمنټس ورته وکړم چې دې باندې ایمان ضایع کېږي دا څیز ډیلیټ کا او ځکه ماله د حضور مبارک هغه فرمان را یاد شي چې داسې وخت به راشي چې سحر به مسلمان وي ماښام به کافر وي او ماښام به مسلمان وي سحر به کافر وي تاسو په رب باندې یقین وکړئ چې کله داسې خبرې ذهن نه او مخې او سترګو له راشي ما ته دغه حدیث مبارک یاد دهاني وشي چې دغه انسان ته پته هم نه لګېدلی ایمان نه یې لاس وینځلی دی نو د دې د وجې نه حاضرینو په دین اسلام کې چې څومره احکامات راغلي دي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په موضوع باندې مسح چې دا د بره طرف نه موضوع چې څوک واچي موضوع بره طرف نه مسح کیږي حضرت علی شیر خدا فرمای کہ اسلام کې عقل لڅ گنجائش وای نو موضوع باندې خلق لاندې په تلی باندې ګرځي مسح تلی باندې پکاروا
خو فرمایي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې مسح تلی باندې پکار وا عقل وای اسلام وای چې مسح برا وکا دینه دا پته لګي چې اسلام کې به عقل اس گنجائش نشتا اسلام چې سویلی دی کتا عقل ورته رسی او کنه رسی هغه به ته پورا کوي هغه به ته مغه شان دی معنی لکه څنګه حضور مبارک موږ تاسو ته پرېښو دي د دې وجه نه حاضرینو حضور مبارک دغه میاشتې په دغه برکاتو کې دا دوه خبرې زیات ضروری وي په بل حدیث مبارک باندې به زه د خپل خبرو اختتام طرف ته لاړ شم سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمان علی شان دی چې د هر یو عمل د مسلمان نیک عمل بدلے با اللہ تبارک و تعالی د فرشتوں په ذریعے ورکي او د روزي اجر او ثواب الله پاک په خپل باندې ورکي علماء لیکي چې حضور معرف فرمایي چې الله پاک ارشاد فرمایي چې الصوم لی روزه د ما د پاره ده وانا اجزي به او د روزي بدله بزور کوم علماء دې حدیث مبارک یو باریک غوند یو لطف نډکه خبره لیکي او په دې باندې خپل خبر اختتام ته رسوم حضور فرمایي چې الله فرمایي چې روزه زما ده او بدله به زور کوم نو سه الله سوال دا راځي چې دا نور او نیک اعمال او بدله به څوک ورکوي هغه الله ورکوي دې څه مطلب شو چې روزه زما ده او بدله به زور کوم علماء لیکي چې د نور او اعمال بدلیم الله پاک ورکي خود نور او اعمال بدله الله پاک فرشتو په لاس ورکي او د روزي بدله الله پاک په خپل دست قدرت باندې ورکي هغه وجه علماء لیکي نور اعمالو کی ریا ممکن ده منز کے او دس کے زکات ور کے حج لسی عمرے لزے ذکر کے تلاوت کے درود شریف وائے اگر ظاہری کی چپاخی کی ریا اوشی اور باقی کے دے انسان نقل ریا کی گی ہم بلکہ اکثر الاوقات سنا سے طریقے بانے شیطان مونگا خپاو خواہ و ریا مونگنا صادر شی اور روزہ یو داسیز دے حضور فرمائی الصوم لی روزہ دا ما دا پارا دا وہ سی ٹولو خلقو دلتا ناستی چی چا روزہ نی ولی دا پتہ لگی چی چا روزہ دا نا روزہ کی ریا نکی گی روزہ دا باطن سر تعلق ساتی نو اگر روزہ چی اگر دا ریا نا باقی پاتی کی گی محفوظ پاتی کی چاہتا اونوائے شل روزیم پا نورا میاش کی اونی سا او چاہتا چه اونے چاہتا و پتا اونی تا روزہ دا و کا روزہ ندا و کدا ازان ٹیم شیوم دستی با تا جماعت تا زیار چاہتا و پتا ہی چه بابا ما جماعت کے دے و لالا ما جماعت کے دے او کچر تا روزہ نی ولی دا و پیشبری را اوچت شوے او خپل کور والے تمو نوائے او سہر روزہ اونے سے و ماخامی پا جماعت کے پوبو بعد ماتا کے کول لار چه کور والے تبادم پتا نہیں روزہ کی ریا نشتا زگا حضور فرمائی دا روزہ صرف اور صرف خالص دا ما دا پارا خلق نسی نو چه دا خالص دا ما دا پارا نسی اللہ فرمائی جزب والا براہ راست پخپل دست قدرت باندے بدلے ورکوم او بیا دا خدای پاک جی سنگ شان دے بیا دا خدای پاک دا شان مطابق بدلے بم دا اللہ دا شان مطابق وی او یو بل دا لطف خبر پاک دادا حضور فرمائی انا اجزی بھی زول اخپل بدلے ورکوم او بعض علماء دا لفظ دا اجزی بھی پسائے باندے اجزا بھی وائی او اجزا مطلب دا چو علماء لکی چھے الصوم لی روزہ دا ما دا پارا دا و انا اجزا بھی او دا روزے پا بدلہ کے بوتا اللہ فرمائی ما دیدار ورطا ملا بھیگی روزہ دا ما دا پارا دا اور روزہ پا بدلہ کے بورتا زا یعنی زما دیدار بورتا ملاویگی پا کل اعمالو باندے ثوابونا و اجرنا و جنتونا او پا جنت کے مانے او پا جنت کے حوری او پا جنت کی نہرونا او پا جنت کے خوشحالیانے و برکتونا و حوری بورتا ملاویگی پا نورو کل اعمالو باندے دا اللہ نعمت ملاویگی او پر رمضان پر روزو باندے دا اللہ دا نعمت پا زیب باندے اللہ پا خپلا باندے ملاویگی زکا حضور فرمائی و انا اجزا بھی روزہ حقا دا چپاغی بانے زم ملاویگم
الله کریم خالق کائنات د موږ تاسو د ټولو مسلمانانو دا روزه په خپل عظیم بارگاہ کې دا ماته ګوړې روزه قبول او مقبول فرمای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بیته اجمعین. دعا وکړئ ډېره بختوره ورځ ده، بختوره میاشت ده. دعا چې رب کریم زموږ ټول عبادات، روژې، قیام، سیام، تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار، درود شریف، کل عبادات، جمله عبادات په خپل عظیم بارگاہ کې قبول او مقبول فرمای. رب ذوالجلال زموږ تاسو ټولې دعاګانو ته شرف قبولیت اور نصیب فرمای. سو بیماران دی الله کریم د الله صحت کامله عاجله نصیب فرمای. زموږ دوست اپریشن کړي دی الله کریم دا غي جمله مریضانو سره کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله کریم د ټوله صحت کامله شفای عاجله اور نصیب فرمای. سو قرضداری قرضونه اخلاص کړي کې د چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کړي کې مهنګای دور د خدای پاک مونږ باندې ارزانی راولي، خدای مونږ باندې ارزانی راولي، خدای دغه تکلیف مونږ نه اوچت کړي کې دغه سیاستدانانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې خدای پاک چې کم دوی په انانیت باندې ناشتي د خپل پارټو د کامیابو د پاره ناشتي، نه د ملک غم وسرشتا، نه د غریبانو عوامو غم وسرشتا. خدای د حکمرانانو تم هدایت ور نصیب کې او مونږ تم هدایت نصیب کې چې مونږ هم کله داسې د کامیابی ورځ راشي چې مونږ خیر والا انسان تخپل حق ادا کو. خدای مونږ تم هدایت نصیب کې، خدای مونږ تم هدایت نصیب کې. دعاو کې کل عالم اسلام ته چې څومره مسلمانان دي په برما، چچنیا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، مصر، شام، اردن، لبنان، ترکی، خدای کل مسلمان عالم ته خیر و برکتونه ور نصیب کې. کل مسلمان عالم ته رب کریم اتفاق او اتحاد ور نصیب کې. خدای پاک څومره مسلمانانو او د اسلام په خلاف باندې روح ظاهری او باطینی کم قسمه منصوبې تیاریږي، خدای به منصوبو کې ناکام کړي کې مسلمانانو جانډه بول او بالا کړي کې. خدای مونږ بخنه نصیب کې. خدای دې دمه پورې کومه بخله شوی، خدای درجات هم بلند کې او کني بخله شوی خدای تم بخنه نصیب کې. هغه خلکو په واسطه باندې وسیله باندې چې چاته بخنه نصیب د خدای مونږ بخنه نصیب کې. حضور مبارک خیره کړی دا جبرئیل امین په امین ویل دی چې هغه انسان د تباہ او برباد وي چې رمضان په تیر شي او نه بخله شي. خدای کومه دې دمه پورې بخله شوی، خدای درجات هم بلند کې کني بخله شي. خدای خپل شان مطابق مونږ ته بخشش او بخنه را نصیب کې. رب کریم ډېرې دعاګانې دي، کمه دعا به درنه غواړو. مونږ ټول ژوند نیمګړی او ماتو ګډ دی. خدای د محبوب په دعاګانو کې مونږ ته لویه برخه نصیب کې. ټولې ماتې ګوډې زمونږ پوره کړی کې چې کم خلک وفات شوي په نږدې ورځو کې زمونږ استاسو حقداران، مشایخ، استادان، والدین، اهل بیت څوک وفات شوي خدای ټولو بخنه نصیب کې، ټولو درجات عالیه نصیب کې. د مونږ استاسو ایمان سلامت کې. فتنې دور دی، بغض و حسد دور دی، د جیلسی دور دی. خدای ایمان حفاظت مو کې، خدای د صحت حفاظت مو کې، د مال حال د اولاد حفاظت مو کې. رب کریم دغه دعا سره تیر شو دعاګانو قبول و مقبول فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.